الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آية نمبر 10. مولوی صاحبانو ربط د آیت د مخکې آیت سره په دې طریقه باندې دی. مخکې آیت کې الله تعالی د شیطان د وسوسې او آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها هغې د جنت نه د راکوزېدو ذکر وفرمایلو. دی آیت مبارک کې اوس الله تعالی د آدم علیه السلام د توبې ذکر کوي او فرمایي فتلقى آدم من ربه کلمات. پس یاد کړل آدم علیه السلام د الله تعالی د لورې څه کلمات. فتاب علیه نو الله تعالی نظر د رحمت وک په د باندې انه هو التواب الرحیم. یقینا دغ الله تعالی ام د توبه قبلون کې دی او رحم کون کې دی. توبه قبلون کې ذات هم دی او رحم کون کې ذات هم دی. کلمات تراشی مولی صاحبانو تلقی چاہتا ویلے کیگی. تلقی عبارت دا دینا چتا تا دا برن یوش چه راشی دا بہر نوتے قبول کے یوشے تا تا دا بہر نراشی ہوتے قبول کے دیتا تلقی ویلے کیگی. مقصد دا دے چه آدم علیہ السلام تا دا اللہ تعالی دا لوری سے کلمات راغللم او آدم علیہ السلام قبول کرل دی تویلے کیگی تلقیم. بیا دیزی کی خو ذکر تنہا دا آدم علیہ السلام دے فتلقا آدم علیہ السلام تا چه دے چه کلمات دا اللہ تعالی دا لوری راغل او دا مبارک زدکلل او قبول کرلم. نو ذکر دا آدم علیہ السلام دے و بی بی حوا رضی اللہ عنہا دا پک مراد دا مانا دا چی دی دوانو تا دا رب العالمین دا لوری سے کلمات راغلل و دوی زدکلل قبول کرلم. دا چی راغلل فتاب علیہ توبہ راغلی دا مادد توبی چی دے دا دلالت کی پر رجوع باندے. مادد دلالت دا توبی دا دلالت کی پر رجوع باندے.
نو د توبې نسبت الله تعالی تم کیږي او د توبې نسبت بندگانو تم کیږي الله تعالی ته د توبې نسبت کیږي نو معنا دا د فتاب علیه رب العالمین رجوع کړلا د هغې وعید نه چې دوی ته د دغې کار په بدل کې ویلی وم او دا چې د بنده د طرف نه راشي نو معنا دا ده رب العالمین بنده چې دی رجوع کړه له د هغې خپلې کړنې نه څه چې مخکې کړي وو نو د هغې نه یې توبه وایستله معنا رجوع یې ترې وکړله نو فتاب علیهم انه هو التواب الرحیم یقینا الله تعالی توبه قبلونکی ذات دی او رحم کوونکی ذات دی توبه قبلونکی ذات دی تواب دی او رحم کوونکی ذات دی مولوی صاحبانو دیزی تراشی هغه کلمات کوم وو چې حضرت آدم علیه السلام د الله تعالی د لوري یاد کړل او رب العالمین د هغې په وجه ورته دا خطا معاف کړه نو په دې کې یو مرفوع روایت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شته دی هغه تاسو ځان سره نوٹ کئ مستدرک د امام حاکم ولیکئ دویم جلد 672 صفحه دویم جلد 672 صفحه دا یو او ځینو کتابونو کې مولوی صاحبانو دویم جلد 619 صفحه دا رقم د حدیث دی 6199 6099 امام حاکم روایت راخلی په خپل سند سره حدثنا ابو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل حدثنا ابو الحسن محمد بن اسحاق بن ابراهيم الحنزلي حدثنا ابو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري حدثنا اسماعيل بن مسلمة انبأنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم انبأنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث مبارک راوی دے نبی علیہ السلام فرمائیلی دی لما اقترف آدم الخطیئہ کلچ آدم علیہ السلام پخپل خطا باندے اقرار اکلولو نوی فرمائل یا رب اسألوک بحق محمد لما غفرت لی اے الہ سوال در نکوما پا حق دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا غوارم چه ما تبخنو کا فقال اللہ تعالی یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقه اللہ تعالی ورطویل اے آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام دے سنگو پیجاندا او حال دا دے چاگا خلاما پیدا کرم ندے خروس تو بستا اولاد کے پیدا کوم دا مبارک ورطو فرمائل قال یا ربی لأنک لما خلقتنی بیدکا الہا کلا چیزتا پخپلیت پیدا کلم او ما کی دی چی دے سارا پوکللا ید نسبت دا متشابہاتو ندے و عقیدہ دا متشابہاتو بے انشاءاللہ خپل ذکراش ما کی دی سارا پوکلا نو رفعت راسی سر میں اوچت کا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلا چه ماسترگی پور تکڑینو دا عرش پا برجیو میں اولیدل چه دا کلمه لکلی شوی و چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك. الہ زما علم راغه پدی چې تن یو ځای کې د خپل نوم سره مگر نوم داغه چا چې په مخلوق کې تا تګران وي. دا چې د نوم د خپل نوم سره یو ځای کړی معلومیږي دا چې د تا ته په مخلوق کې ګران دی. الله تعالی ورته فرمایل قال الله صدقت یا آدم، رشتیا دی اویل اے آدم علیہ السلام چې انه لاحب الخلق الیا، دے پټول مخلوق کے ما تگران دے و ما تخوخ دے. ادعونی بحقه تدعاو کا اغوار مان د په حق باندې فقد غفرت لك نو ما تا تبخنه وکړه. ولولا محمد ما خلقتك، او بیا وی ورته کچرته محمد صلی الله علیه وسلم نوې ما خلقتک نو ما وتنوې پیدا کړی. امام حاکم مستدرک کې دا حدیث راخلی او بیا لاندې ورسره وی هذا حدیث صحیح الاسناد. دا کم حدیث چې ما راخسته درته دا حدیث صحیح سند والا حدیث ده. وهو اول حدیث ذکرته لعبد الرحمن ابن زید ابن اسلم فی هذا الكتاب. دا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم د روایاتنا و پدی کتاب کې چې ما اولنې روایت راخسته نو غم داده، یعنی عبد الرحمن اولنې روایت پدی کتاب کې امام دا راخسته امام حاکم وایي. نو مولوی صاحبانو حدیث مبارک کې دا راغله چې آدم علیه السلام دعا وکړه، دعا دا وه چې الہ حضرتانه غوښتنه کوم بحق محمد صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام په حق باندې چې ما تزما دا خطا معاف کا. نو هغه کلمات دو فتلقى آدم من ربه کلمات، نو دغه کلماتو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حدیث مبارک راوی دی او حدیث مبارک درا نقل کړی د نبی علیہ السلام نه. نو مولوی صاحبانو نور پسې ګرځو نه تفسیر د کلماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې طریقه را نقل دی موږ ته په سر سترګو قبول نه چې د مبارک د نبی علیہ السلام په حق باندې غوښتنه کړې وه او رب العالمین چې دی ورته خطا معاف کړه. اوس دې کې کم خلک چې د توسل منکرین وي دا به د توسل مسله خپل ذکر راشي چونکې دلته آیت راغی صرف د دې آیت باره کې درته خبره کوم. کله چې ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله ورسېدلو په خیر نو د وسیلې اقسام او د وسیلې تعریف تا ټول درته کوم. دې کې صرف د دې آیت متعلقه خبره ده نو دا درته کومه. خو تاسې دومره د ځان سره یاد کړئ چې دا د توسل مقصد څه شی دی. دا وسیلې خلک د څه شي دپاره نیسي. دا ټوله مسله د توسل چې راڅرخېږي نو دا په څه شي راڅرخېږي. د توسل او د وسیلې مقصد دا دی. وسیله خلک نیسي دا معنا یعنی خلک رالګېږي خدای تعالی ته تقرب او نزدېکت لټوي. داسې یو څه لټوي چې خدای تعالی ته ورباندې ځان نږدې کړي. دې ته څه ویلی کېږي؟ وسیله. تحقیق به خپل ځای کې کوو. اوس مونږ او تاسې وایو هغه څه چې بنده پې رب العالمین ته نږدې کېږي دا ډېر شیان دي. چې دا بنده پې رب العالمین ته نږدې کېږي دا ډېر شیان دي. کله د بنده تقرب رب العالمین ته راځي په دې طریقه باندې چې یو نیک بنده راولګېږي او دته دعا وکړي. دته څه شی وکړي؟ نو دې ته ویلی کېږي توسل بدعاء الحی. یو نیک ژوندی انسان دی تا ته دعا کوي او د ده د دعا په وجه ستا دا مشکل حل شه یا خدای تعالی ته د هغه د دعا په وجه باندې ته نزدېکت طلبی دا د توسل یو قسم دی. کله یو بنده رالګېږي او نزدېکت لټوي رب العالمین ته او قرب لټوي یا د خپل مشکل د حل غوښتنه کوي د اعمالو په وجه باندې مونځ دې وکړه خدایه به ستا رضا غواړم، روژه دې ونیوله، تلاوت دې وکړه، صدقه دې ورکړه. دا هغه اعمال دي چې ته خدای تعالی ته وسیله کوې په دې معنی چې خدای د دغې اعمالو په وجه ستا نزدېکت غواړم او ته یې راته نصیب کا. دې ته ویلی کېږي وسیله بالاعمال.
یعنی د اعمالو په توسط او د اعمالو په ذریعه باندې د خدای تعالی قرب او نزدېکت لټول. او د دې ترڅنګ یو وسیله بله ده، الله تعالی ته قرب او نزدېکت لټول د یو چا د ذات د وجې نه، د یو چا د ذات د وجې نه. د یو چا د ذات د وجې نه څه معنی؟ دا بنده را لګېږي وایي چې خدای تا ته خو هغه پلانی شخص نږدې دی او هغه تا ته قریب دی، هغه ستا دوست دی، ستا محبوب دی او زه ورته دغه عقیده لرمه، نو د هغه په توسل باندې، د هغه په وجه باندې، د هغه په حق باندې، د هغه په جاه باندې زما دا مشکل حل کا یا ته ما ځان ته نږدې کا. دې ته ویلی کېږي وسیله بذات الفاضل. څه ورته ویلی کېږي؟ په یو فاضل، په یو نیک ذات باندې خدای تعالی ته نزدېکت طلبول، دې ته څه ویلی کېږي؟ وسیله بذات الفاضل. دا اقسام به هلته وایو تفصیلا. اوس مونږ او ستاسو د اهل سنت رایه دا ده چې لکه څنګه نزدېکت رب العالمین ته د اعمالو په وجه راځي، څنګه نزدېکت رب العالمین ته د یو چا د دعا په وجه راځي، څنګه نزدېکت رب العالمین ته د الله تعالی د اسماء او د صفاتو په وجه راځي، همدغه شان نزدېکت رب العالمین ته د یو نیک ذات په وجه باندې هم راځي. د یو نیک ذات په وجه باندې مقصد دا دی چې څه خلک دي چې د الله تعالی په نزد مخور دي او ته دغه مخور خلک رب العالمین ته مخامخ کوي چې خدای د دغې خلکو لحاظ وکړو زما دا مشکل حل کا. دا د توسل مقصد دی او د دې خلکو د مخ کولو مقصد دا نه دی چې خدا ناخواسته رب العالمین د دوی نه مجبوره دی او دوی دا کار په خدای تعالی باندې په زور کوي. د توسل خبرې چې دوی کوي الله تعالی د چا نه مجبوره نه دی چې ته ورته خلک وړاندې کوي، د مجبوریت خبره نه ده. رب العالمین د چا نه مجبوره نه دی، دا ټول کائنات رب العالمین ته محتاج دی. خو مسله دا ده دا کم کسان چې زه خدای تعالی ته وړاندې کومه د دې خلکو د رب العالمین په نزد یو جاه او مرتبه ده، د دې خلکو د الله تعالی په نزد یو مکانت دی، دغه خلک الله تعالی ته ګران دي، رب العالمین د دغه خلکو لحاظ کوي. نو د دې وجې نه یو انسان را لګېږي په خپل دعا کې دغه انسان رب العالمین ته وړاندې کوي، دې ته ویلی کېږي وسیله په چا باندې؟ په ذات فاضل. تاسو په مقصد د وسیلې باندې پوه شوئ. دا نیک انسان دی او دی خدای تعالی ته مخامخ کوم، خدای د په خاطر مې دا مشکل حل کا، د په حق حل کا، د په جاه او په مرتبې حل کا، د په ذات دې کس مشکل نشته دی. دا ټول مشروع انواع د چا دي؟ د توسل دي. دا هر یو د پاره خپل خپل دلایل دي. دا چې یو څوک را لګېږي او وسیله رب العالمین ته لټوي د یو نیک انسان په حق باندې، د هغې دپاره دلایل شته او د هغې دلایلو د جملې نه یو دلیل تاسو ته ما دا وویل چې وسیله په حق د یو نیک انسان باندې دا شرعاً ثابته ده. او هغه دا حدیثو چې عمر رضی الله تعالی عنه راوي دی چې آدم علیه السلام د نبی علیه السلام په حق باندې غوښتنه وکړه، رب العالمین چې دی دا مشکل حل او خطا ورته معاف کړه. ارادات یو اراد ده چې دې ذکر راغلل چې آدم علیه السلام وسیله کې د نبی علیه السلام په حق غوښتنه وکړه او خدای تعالی ورته خطا معاف کړه. نو نور لارې د دوی نه ورکې شي، زر زر منډه کې هدایه را پیدا کړي و هدایه کې لیکلي دي په مکروهاتو کې چې بحق فلان دعا چې دی دا مکروه ده او وجه ورته څه شی ده؟ هلته دا دي که نه دا مکروه ده ان یدعوه چې یو څوک دعا وکړي په حق دی او احد باندې، وجه ورته دا ذکر کړي لانه لا حق للعبد، د بنده دپاره یا د بندګانو دپاره حق دا په خالق او په الله تعالی باندې نشته. نو چې د بندګانو حق په رب العالمین باندې نشته دی نو د دې وجې نه که څوک یو د چا په حق باندې دعا کوي وایي دا دعا چې دی د مکروه ده. وایي هدایه کې دا لیکلي دي. نو مولوی صاحبانو هدایت زمونږ استاسو کتاب دی، مونږ پوهېږو د خپل کتاب مقصد، بل چاته دا ضرورت نشته دی چې هغې زمونږ کتاب راخلي او زمونږ د کتاب نه مونږ ته دلیل وړاندې کوي. کتاب زمونږ دی او مونږ یې په مقصد ښه پوهېږو. هدایه کې دا راځي چې بحق فلان دعا مکروه ده، وجه ورته دا وایي چې د مخلوق حق په خالق نشته دی، ځکه داسې دعا به ته نه کوې چې خدای د پلاني په حق باندې زما دا مشکل حل کا.
نو جواب دا دی د هدایي د عبارت ته چې وګورو بیا د احادیثو ذخیرې ته وګورو نو په احادیث ذخیره د احادیثو کې ډیر داسې احادیث زمونږ او ستاسو په نظر باندې راځي چې په هغې کې د مخلوق حق ذکر دی په خالق باندې لکه د هغې احادیثو د جملې نه یو روایت د معاذ رضی الله عنه دی مشکات کې صاحب راخستی دی معاذ رضی الله عنه مبارک خپله فرمایي كنت ردف النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام شاتوم سورلی باندې مبارک راته آواز وکړ یا معاذ ما ورته ویل لبیک ولږ ساعت مبارک غلی بیا راته وی یا معاذ بیا مې ورته ویل لبیک بیا راته وی یا معاذ بیا مې ورته ویل لبیک درې کرتې راته آواز وکړه وی آخره کې راته وی چې معاذ ته په دې پوهېږې چې حق د الله تعالی په بندګانو باندې څه شی دی او حق د بندګانو په رب العالمین باندې څه شی دی ما ورته ویل چې الله تعالی او دغه رسول ښه پوهېږي وی نبی علیه السلام راته ویل چې حق د الله تعالی په بندګانو دا دی چې دوی به د خدای تعالی سره شریکان نه پیدا کړي دا د الله تعالی حق دی په بندګانو باندې عقیده به د الله تعالی په باب درسته وي او حق د بندګانو په رب العالمین دا دی چې جنت ته به داخلي او د دې اعمالو اجر او ثواب به ورته ورکوي دغه حدیث صحیح حدیث دی او په دې مضمون ډېر احادیث نور هم شته دی چې په هغې کې د الله تعالی او د بندګانو دواړو حقوق ذکر دي نو چې یو طرف ته پکې راغله چې حق د الله تعالی څه شی دی او بل طرف ته پکې راغله چې حق د عبادو څه شی دی نو خو دې نه دا معلومیږي چې د عبادو حق په رب العالمین شته دی نو څنګه هدایت کې وایي چې حق د مخلوق په خالق نشته دی بیا خو عبارت ته هدایت د صریح احادیث سره ټکر دی احادیثو کې حق د عبادو ثابت دی په رب العالمین باندې او صاحب ته هدایت وایي چې مخلوق په خالق حق نه لري بندگان په الله تعالی حق نه لري نو جواب په دې طریقه باندې کو چې کوم علامه شامی کړی دی مولوي صاحبانو ووایه د هدایت د عبارت مقصد دا دی چې دا حق دوه قسمه دی حق څو قسمه دی دوه یو وجوبي حق دی د عبادو په رب العالمین باندې او یو تفضلی حق دی د عبادو پر رب العالمین باندې دا بندگان وجوبی حق پر رب العالمین نه لري تفضلی حق پر رب العالمین لري تفضلی حق دا معنا یعنی خدای تعالی د خپل کرم او د خپل فضل او د خپل احسان په اساس باندې د دې بندگانو یو څه حق په خپل ځان ثابت کړی دې ته ویل کېږي تفضلی حق هدایت عبارت کې چې وایي چې د مخلوق حق په خالق نشته نو هلته مراد مطلق حق نه دی بلکې کم حق دی وجوبي حق چې بندگان وجوبي حق پر رب العالمین نه لري او تفضلی حق شته او هغه حق ثابت دی په حدیثو کې لکه د هغې د جملې نه یو روایت د معاذ رضی الله عنه دی او تاسو ته اوس ما وویلې نو کوم څوک چې په مابین د حق تفضلی او د حق وجوبي کې تمیز نشي کولی نو هغې د چا په حق دعاګانې نه کوي او چې کوم خلک د حق وجوبي او د تفضلی په درمیان کې فرق کوی شي چې دا وجوبي حق دی او دا تفضلی حق دی او بیا د چا په حق باندې غوښتنې کوي په هغې کې بدیت نشته لکه د هغې دپاره دلیل دا روایت د چا دی د آدم علیه السلام دی چې د مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق باندې غوښتنه کړې ده دا دی یو دویم اراده او اعتراض د دې خلکو په دې حدیث دا دی وایي دې حدیث مبارک کې راغلل چې ولولا محمد ما خلقتک که محمد صلی الله علیه وسلم نه وای نو ما به ته پیدا کړی نه وای لولا محمد ما خلقتک وایي دې حدیث کې دا جمله راغلې ده او دا جمله هم چې دی ثابته نه ده وایي دا دنیا د نبی علیه السلام په مخ باندې نه ده ثابته دنیا خو خدای تعالی پیدا کړي د دې دپاره وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما بندگانو پیریان نه انسانانو پیریان نه دي پیدا کړي مګر دې دپاره مې پیدا کړي چې دوی زما عبادت او زما بندګي وکړي او دلته راغلل چې دنیا د نبی علیه السلام د خاطره پیدا ده او هلته راغلل چې دنیا خدای تعالی وایي ما د خپل چا دپاره پیدا کړې د عبادت او د بندګۍ دپاره نو جواب وکړئ مولوي صاحبانو دې عبارت دې آیت او دې حدیث مبارک کم سره کم ټکر نشته یو د دنیا د خلقیت او د پیدایش غرض دی او په هغې کې د انسانانو د خلقیت او د پیدایش غرض دی او یو د دنیا پیدایش دی د چا د خاطره دا دو شیان دي دې کې فرق وکړئ سره یا لکه یو کار کوم مقصد مې پکې څه دی یو او یو کار کوم د چا د خاطره دا دو شیان دي دا کار د چا د خاطره کوم
او د دې مقصد د پاره کومه. دې کې فرق دی سره. کم خلق چې وای چې لولا محمد ما خلقتک او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دا خپلو کې سره ټکر دی. دوی د دې دوانو خبرو تمیز نه دی کړی. وایه بندگان رب العالمین د عبادت دپاره پیدا کړي، خو د چا د وجې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې. دې کې اوس مشکل څه شی دی چې ستا په سر دومره درد دی چې دا دنیا خدای تعالی د نبي علیه السلام د وجې نه ده پیدا کړې؟ خبرې ته مو خیال دی. یو ټکی داسې وي چې په هغې کې محظور شرعي وي، شرعان پکې او بدي وي، یو قبحه پکې وي، او ته راپورته شي ووایې چې هلکه دې کار کې شرعان قبحه ده، نو د دې وجه نه دا خبره درسته نه ده. قبحه خو به هغه صورت کې راتلی چې یو چا ویلي وای چې دا بندگان خدای تعالی د خپل عبادت دپاره نه دي پیدا کړي او دی د نبي علیه السلام د خاطره پیدا کړي دي، نو موږ ویلي وای چې خبره دې غلطه ده. خدای تعالی فرمایي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نو دا د عبادت غرض دی نه ولې نه پې کوي؟ مقصود خو د انسانانو د پیدایش نه په دنیا کې د الله تعالی بندگی ده، او داسې خو هېڅوک هم نه وایي چې غرض بندگی ده. خدای تعالی بندگان د خپل عبادت دپاره پیدا کړي، خو دا د خپل عبادت دپاره چې پیدا کړي نو د یو چا خاطر ورته ډېر ګران و، دغه د خاطره چې دی دا دنیا او په دې دنیا کې چې څه شی دي نو دا ټول پیدا کړي دي. نو دې کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دی، دغه مبارک د منصب ذکر دی، نو پتا بد ولې تمامیږي او دا درنده در باندې دا خبره ولې تمامیږي؟ مشکل څه شي جوړ کړی دی؟ الله دې د شیخ سے مبارک درجات بلند کی. هغه مبارک به یو توصیه کوله. مسایل ډېر اختلافي دي، ډېر د ائمو ترمنځ شته او زمونږ د خوارجو ترمنځ شته وغیره، ډېر داسې اهل سنت خپل منځ کې هم بعضې مسایل داسې دي چې هغه اختلافي وي. خو مبارک به فرمیل هغه مسایل چې د هغې تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان سره وي، په هغې کې بې انتها احتیاط پکار دی چې یو سړی خوله خلاصوي. داسې نشي خدا ناخواسته چې ته خوله خلاصه کي او ستا دا خوله خلاصول دا ستا د ایمان د زوال سبب جوړ شي. ځکه عامه مسله نه ده، تعلق د نبي علیه السلام د شان سره دی، د هغه مبارک د شان مسله ده. لکه د هغې د شان د مسایلو نه یو مسله د علم د نبي علیه السلام ده. نبي علیه السلام علم په غیب لري او که نه لري، خو علم دی او تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان سره دی او دغه مبارک د صفت سره دی. خوله پکې خلاصوي بعد اتقان العلم اخلاصه کا، وروستو د اتقان د علم نه چې د خوله خلاصه کړه تعبیر به درستو کې، او که بعد اتقان العلم خوله خلاصه نه کړي او کره علم ورباندې نه لري او په دې ټکي اختی او په مقصد د مسلې نه یې پوه او په حقیقت د مسلې باندې نه یې پوه چې د دې مسلې حقیقت څه شی دی، یو وخت به داسې راشي بیا به ووایي چې دا کم علم نبي علیه السلام ته تاسو ثابتوي وایي دغه علم ټرمپ ته هم و. دا تاسو اورېدلي دي، دا درو خبرې نه دي. شان مسله د شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، دې ډېر په ادب خوله خلاصه کا، علمی تحقیق پکې وکړه، د نبی علیه السلام شان ملحوظ کا، دغه مبارک مرتبه ملحوظه کا، دغه دا لوی منصب ملحوظ کا، دغې نه بعد بیا وغږېږه پکې، د ادب لحاظ وکړه پکې. ولې بې ادبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سبب د دې جوړیږي چې ایمان درنه رب العالمین سلب کی. روزه مبارکه باندې دا آیت لیکلی خدای تعالی مو ورولې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ورپسې وایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. د ایمان والو د نبي علیه السلام تر څنګ دغه د اواز د پاسه خپل اواز مه پورته کوئ، په زوره وینا ورته مه کوئ لکه څنګه چې یو بل سره اخته یاستئ. وجه څه شی ده؟ اعمال به مو برباد شي او تاسو به خبر نه یئ چې زموږ اعمال برباد شوي دي. دې کې د اعمالو بربادي څه شی ده چې چا اواز پورته که؟ اعمال ولې بربادېږي؟ د نبي علیه السلام د اواز د پاس اواز پورته کولو کې د اعمالو بربادي څه شی ده؟ مفسرینو لیکلي د اعمالو بربادي دا ده تا ته به د مبارک یو عام شخص ښکاري او معامله به د عام شخص مطابق کوي ورسره او دغه مبارک هغه منصب ته به د پام نه وي او بیادبی به د خولې نه صادره شي او بیادبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفر دی او کفر هغه عمل دی چې د انسان نیک اعمال د هغې سره بربادیږي. ځکه رب العالمین فرمایي چې ان تحبط اعمالکم، اعمال به مو برباد شي، کافر به شي د نبي علیه السلام په بیادبۍ باندې. د شان د نبي علیه السلام سره تعلق دی ډېره ګزاره وکړه پکې، خوله بې ځایه مه خوځوه پکې.
دا رنګ د نبی علیہ السلام د میلاد مسله ده، تعلق د نبی علیہ السلام د شان سره دی. مسله د توسل ده، تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان سره دی. چې د دې مسایلو تعلق د نبی علیہ السلام د شان سره دی، په دې کې ډیر احتیاط پکار دی. اوس دې کې څه بدي ده چې زه وایم چې خدای د نبی علیہ السلام په خاطر مې دا مشکل حل کا، او دې کې قبح د کومې ده چې زه وایم دا دنیا خدای تعالی د نبی علیہ السلام د مخه پیدا کړې، شرعي قبح پکې وښیه چې دا ټکر د کوم نس سره دی او د کوم نس حکم په دې سره باطلېږي. نو که شرعي قبح به پکې وه، خو موږ به ویلي وی چې هلکه دا رښتیا دا دنیا د نبي علیه السلام په مخه پیدا نه ده، او چې تعلق د محبوب د شان سره دی او دغه د شان لوړوالی او عظمت پکې دی، او بیا هم یو سړی رالګېږي په دې ټکو باندې خوله خلاصي او تعبیرات کوي، نو دا ډېر خطرناک شیان دي. رب العالمین دې موږ او تاسو ترې نه وساتي. دې کې ډېر احتیاط کوئ. نبی علیہ السلام او د هغه مبارک عزت او د هغه منصب او د هغه ادب او د هغه احترام دا په موږ او تاسو د لوازمو نه دی، د هغه لوړ شان دا په موږ او تاسو د لوازمو نه دی. او دا چې موږ تاسو ناست یو خوري، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاسه کې خوراک کوو. دا لباس مو د هغه د خاطره دی، دا عزت مو د هغه د خاطره دی، دا قدر مو د هغه د خاطره دی. په موږ او تاسو باندې حق لري، باید چې موږ او تاسو تر هر چا ډېر احترام وکړو. او که دا د مبارک خاطر لري کوي او دا د وراثت باب او د منصب دعوه لري کوي، تاسو و عامو خلکو کې کوم فرق نشته. خدای خلمو په کاڼو ولي، خدای که څوک در باندې سلام واچوي، دا چې دومره نازیږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاطره. نو تاسو ته پکار دا ده چې د ادب او دغه مبارک د شان او د عظمت او د لوی منصب او د قدر او د جاه و جلال انتهایی احترام وکړئ او انتهایی لحاظ وساتئ. نو مسله د توسل هم هغه مسله ده چې تعلق د نبی علیه السلام د شان سره دی، او دې کې کومه قبحه نشته دی چې لولاه ما خلقتک. موږ وایو چې ربا دا خو د دنیا د په خاطر پیدا کړی او د مخه دې پیدا کړی. دا خو ډېره وړه خبره ده، ډېره وړه. که چېرته ستا په علم کې د دغې منصب نه کم بل لوړ منصب هم وي، اچھا هر منصب وي، موږ د هغې منصب غوښتونکي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ربه ورکړه موږ ورباندې خوشحالېږو، موږ پرې خفه نه یو. زموږ پیغمبر دی او موږ یې امتیان یو. او دا چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي کنه چې الله تعالی د قرب او د نزدېکت چې کم مقامونه دي نو هغه خو یې راعطوا کړي، او د هغې مقاماتو نه یو مقام دا دی چې د وسیلې مقام دی. محبوب فرمایي امید لرم چې خدای تعالی به هغه ماته راکړي، مقام د وسیلې به هم ماته راکړي، خو تاسو ماته دعا کوئ چې خدای هغه مقام هم راکړي ماته. نو د دې وجې نه موږ او تاسو دعاګانې کوو چې آت محمدا الوسیلة والدرجة الرفیعه. دا د وسیلې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیکو، خو تعلق یې دغه مبارک د شان د لوړوالي سره دی او تعلق یې دغه د منصب سره دی. نو موږ د محبوب په منصب خفه نه یو، موږ پې خوشحاله یو. دا چې څوک خدای دې ته جوړ کړو، موږ کمقل هم نه یو چې خدای او بنده نه پېژنو. خدای هم پیژنو، پیغمبر هم پیژنو، الله تعالی هم پیژنو، بندگان هم پیژنو، د خدای منصب هم پیژنو، د بنده منصب هم پیژنو. د الله تعالی خپل صفات دي او د بنده خپل صفات دي چې هغه څومره د شان د بنده سره ښایي، څومره د شان د بنده سره هغه صفات چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي، نو موږ پې خفه نه یو، موږ پې خوشحاله یو. رب العالمین دې نور مرته درجات بلند کړي. نو دا هغه دویم ایرادو دې کې کومه قبحه نشته. او بیا په هغې علماو خپل تحقیقات کړي چې دنیا د نبی علیہ السلام د مخه پیدا ده، وایي په دې باب کوم روایت راغلي هغه موضوعي دي فلان و فلان. نو بیا ځینو علما ویلي چې الفاظ به موضوعي وي، خو معنی درسته د معنا کې کوم قبحه نشته دی. دریم وایي د دې روایت په سند کې چې دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم راغلی، او دا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم چې دی دا ضعیف دی او دا کمزوری دی. دا دریم اعتراض دی. جواب وکړي مولوي صاحبانو ضعیف څنګه دی؟ حدیث امام حاکم راخستی دی او د حدیث په آخره کې وایي چې هذا حدیث صحیح الاسناد. دا کوم حدیث چې ما درته ذکر کړه د صحیح سند والا حدیث دی. نو امام حاکم وایي صحیح الاسناد، او ذهبي وایي چې دا حدیث څه شی دی؟ ضعیف دی. نو ته د ذهبي خبره منې او د امام حاکم خبر نه منې. او بعضې مسایل داسې وي چې یو څوک په چا باندې جرح کوي په یو مسله کې، د هغې خلکو الترای هغه شی نه وي. طبعا په یو روایت باندې جرح کوي، اول هغه څوک چې د مسلې د وسیلې نه منکر دی هغه ابن تیمیه او امام ذهبي د هغې په شاګردانو کې راځي. طبعا خلک ته استاد د رای احترام کوي، په دغې اساس و بنیاد باندې وایي چې دا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم راغلی او دا چې دی ضعیف دی.
جواب علماء کرامو دا کړی چې نه، یو جواب منعی دی. منعی جواب دا دی اوی چې دا ضعیف نه دی. ولې د په باره کې علماء کرامو لیکلي تهذیب الکمال کې علامه میزي وایي په 19 جلد صفحه 119 باندې امام احمد رحمت الله علیه د په باره کې لیکلي وی له احادیث حسان، سره د دینه چې د علماء په د باندې جرح شته خو د حسن روایات هم لري، ښه روایات هم لري یو، او دا د هغې قبیلې نه دی وهو ممن یکتب حدیثه، دا هغه څوک دی چې د احادیث به لیکلی کېږي، یعنې احادیث مقبول دي. او دویم که بالفرض بیام ووایو چې دا راوي کمزوری دی او په ده باندې چې دا د کمزورتیا او د ضعف جرحه کړې د مولوي صاحبانو، اول جرحه ور باندې امام مالک رحمت الله علیه کړې ده. علامه کوثري لیکلي چې دا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم وان ضعفه مالک وتابعه آخرون، د ده تضعیف امام مالک کړی او رستو خلکو بیا د ده تابعداري کړې ده، رستو خلکو د ده تابعداري کړې او ده ته ضعیف ویلی، خو دا د ضعف قانون زده کوي. دا احادیثو ته چې ضعیف ویلی کېږي دا په دې مناسبت نه ویلی کېږي چې د نبي علیه السلام وینا ده نو ځکه ضعیف او کمزوری ده. که په دې وینا یو حدیث مبارک ته څوک ضعیف وي په دې نسبت دی د ایمان د چوکاټه وځي. احادیثو ته چې ضعیف او قوي ویلی کېږي مولوي صاحبانو نو دا د سند د وجې، د چا د وجې نه؟ مثلا بلا تشبیه دا یو سند دی، یو حدیث دی او د دې حدیث سند دی، دا راوي دی، دی د خپل استاذ نه روایت کوي، دی د خپل استاذ نه روایت کوي، دی د خپل استاذ نه روایت کوي، آخره کې خبره ورسیږي صحابي مبارک ته او بیا خبره ورسیږي چاته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا د احادیثو د سند تحقیق طریقه دا ده. کلم چې یو حدیث ګوري چې دا اوس قوي دی ضعیف دی نو دې سر نه شروع کو. مثلا امام بخاري حدیث راخلي وی ما ته حدیث خپل استاذ بیان کړی دی، هلته د استاد نوم ذکر دی، لکه مثلا د استاذانو د جملې نه امام ابو رجا دی، امام قتیبه ابن سعید، نو ته اوس وګوره چې امام بخاري وی حدثنا قتیبه بن سعید، ما ته حدیث قتیبه ابن سعید بیان کړی، نو امام بخاري خو هغه څوک دی چې ثقه دی، د منصب خو موږ ته معلوم دی، د په باب تحقیق ته ضرورت نشته، مسلم دی. اوس چې دی وی ما ته حدیث امام قتیبه بیان کړی نو تا ته ضرورت ته دی چې ته قتیبه وګورې چې قتیبه څوک دی، د ده په باره کې علما څه وایي، اقوال د علماو دې پیدا کړل او دې خلکو ویلې چې قتیبه قوي شخص دی، بس دی پاتې شو. د قتیبه استاذ دی، دغه تحقیق وکړه هغه څوک دی، د ده په باره کې دې اقوال پیدا کړه چې دا ثقه دی، دغه شیخ و شیخ دی، دا پیدا کړه چې د ده حالت څه شی دی، دام دې پیدا کړه چې دام درستو خبره ورسېدله تر تابعي پورې او تر رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابي مبارک پورې. نو چې کله صحابي مبارک ته خبر ورسېدله نو صحابي مبارک د چا جرحه نه وي، صحابه کرام ټول عادلان دي، هلته دې ته ضرورت نشته دی چې دا صحابي د کمې مرتبې دی، بس چې د هرې مرتبې دی صحابي دی. که په اکابرو صحابو کې دی او که په کشرانو کې دی صحابي دی، وینا یې قبوله ده او د نبي علیه السلام وینا خو د نبي علیه السلام وینا نه، هلته خو د جرح ګنجایش ته دی نه. خو دا جرحه چې راځي مولوي صاحبانو دې سند کې چې کوم راویان دي نو دې راویانو ته وګوره چې هغه شروط د کمال د راوي پکې شته و که نه، که شروط د کمال د راوي په ټولو کې وه نو دې حدیث ته موږ او تاسې قوي وایو، او که چېرته شروط د کمال د راوي په یو راوي کې هم نه وه نو دې حدیث ته څه ویلی کېږي؟ حدیث ضعیفه. بیا پکې خپلې خپلې مرتبې دي، د کمې مرتبې ضعیف دی دا بیا خپلې خپلې خبرې دي پکې، خو دا حدیث ته چې موږ او تاسې ضعیف وایو او یا ورته قوي وایو نو دا د دې راوي د وجې نه، د سند د وجې نه، دا معنا نه چې دا حدیث قوي دی او په دې اعتبار چې د نبي علیه السلام وینا ده، یا ضعیف دی په دې اعتبار چې د نبي علیه السلام وینا ده، په دې اعتبار چې د خبرې وکړو کافر کېږي. اوس چې کله مثلا یو حدیث تا ته په یو سند راورسېده ما ته ګورئ دا حدیث دی مثلا امام بخاري را روایت که د دې خپل استاذ نه، دا استاذ حدیث روایت کوي د دې استاذ نه، دا حدیث روایت کوي د دې استاذ نه،
خبره تر تابعی او صحابي او نبی علیہ السلام پورې ورسېدله. تا چې دا سند وکته جرح په دې راوي باندې وه. دا د امام بخاري چې کوم استاذ دی په ده باندې څه شی وه؟ جرح وه. مثلا دی د 5مې طبقې سړی یا دی د 4مې طبقې سړی، مثال درته وایم، یا د 4مې صدۍ سړی دی یا د 5مې صدۍ سړی دی، خو یو صدۍ کې دی او د باندې علماو جرحه کړې ده. نو د جرحې بله طریقه دا ده چې دغه حدیث مثلا د دې صدۍ نه وړاندې وګوره، جرحه خو کله راغله؟ په 5مه صدۍ کې، صحیح شوه؟ ته دا حدیث وګوره چې په 4مه صدۍ کې دا حدیث د خلکو په منځ کې مشهور دی او که نه؟ که چېرته په 4مه صدۍ کې دا حدیث د خلکو په درمیان کې مشهور و، نو جرحه خو چې په دې روایت کې راغلی په هغه سړي راغلی چې هغه د 5مې صدۍ سړی وه، نو دا د 5مې والا صدۍ سړی تېنه لرې که. 4مه صدۍ کې هم دا حدیث د خلکو په منځ کې مشهور دی، 3مه کې هم مشهور دی، نو دا حدیث به څه شی وي؟ قوي به وي. دې حدیث ته بیا د ضعیف نسبت نشي کولی. هلته شته خلکو منځ کې یاد دی. اوس تاسو راشي دې ته وګورئ، دې حدیث باندې جرح راغله په عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم. د عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم نه وګوره چې دا حدیث مخکې د صحابو په دور کې یا د تابعینو په دور کې دا حدیث شهرت لري او کې نه لري. که دې حدیث د صحابه کرامو په دور کې یا د تابعینو په دور کې شهرت لروده او دا شهرت په نورو طرقو تا ته را رسېدلی او یو روایت راغی چې په هغې کې د دې طبقاتو نه بعد په یو راوي باندې جرح راغلی وه، نو په هغه دې جرح یي، خو دا حدیث خو مخکې مشهور دی که نه. مونږ او تاسو چې وکتلې جرح ګر چې په عبدالرحمن ابن زید د امام مالک پې کړې ده او نور علماو په دې جرح کې د ده تابعداري کړې، ولیکن د دوی په دور کې دا حدیث مشهور دی. د امام مالک سے په دور کې دا حدیث معروف و د دوی په منځ کې. توسل د آدم علیه السلام په نبی علیه السلام معروف و. علامه کوثري وی دغه حدیث وان ضعفه مالک وتابعه آخرون لكن الخبر مما قبله امام مالک بنفسه. وی دا حدیث هغه حدیث دی چې امام مالک په خپله قبول کړی دی. دا واقعه د توسل د خپله قبوله کړې ده او د کوم ځای قبوله کړې ده؟ قاضی عیاض په شفا کې یو روایت راخستی 2م جلد 40مه صفحه باندې. دا منصور باچا چې و ابو جعفر المنصور، د دې واقعه قاضی عیاض راخستی د په خپل سند سره. حدثنا ابن حمید قال حدثنا نادر ابو جعفر امیر المؤمنین مالک قال نادر ابو جعفر. دی وی صاحب د شفا یو وخت داسې راغلی چې امام دغه بادشاه منصور باچا ابو جعفر او امام مالک رحمه الله یا دوی دواړو مناظره وکړله یا دوی دواړه د یو بل سره مخامخ شول په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام مالک صاحب په مدینه منوره کې درس کوو، مشهور مو په عالم المدینه سره، او د مدینه منورې د محبت واقعات امام مالک صاحب مشهور دي، تاسو اوریدلي. نو چې کله دا منصور باچا ولید راغی مسجد شریف ته، نو باچا خو طبعا یو غرور او دبدبه لري او اهل الله خو بیا اهل الله وینو. امام مالک رحمت الله علیه ورته مخ راتاو که منصور باچا ته وی لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، ته چرته آواز پورته کوې؟ دې جومات کې آواز مه پورته کوه، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد دی، دلته د آواز مه پورته کوه. ولی؟ فإن الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. آیت ورته ولوسته. هغه خلک چې د نبی علیه السلام مجلس کې به اوازونه پورته کول، خدای تعالی هغې ته وایي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، او بیا ورته وایي د هغه خلکو یې مدحه کړې ده چې کومو خلکو به اوازونه ټیټول د نبی علیه السلام په مجلس کې، نو هغه خلک څوک وو؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، د هغوی صفت کړی دی. او د کومو خلکو چې اوازونه به اوچتول د هغې بدي بیان کړې ده. ان الذین ینادونک، هغه کسان چې ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. نو دا آیتونه ورته ولوستل، وایي د نبی علیه السلام مسجد دی، دې مسجد کې ګزاره کوه، دا څه کوي؟ آواز مه پورته کوه. صحابه کرام په دې دا پوه. عمر رضی الله عنه یو کس ولید د مسجد شریف کې په زوره خبرې کولې، راویې غوښتنه پوښتنه ترې نه کوي، وایي ته د کوم ځای؟
مدینه منورې که د بل ځای نه راغلی خپل وطن یې ورته یاد کړی د بلې علاقې نه راغلی وی لو وجدتک من اهل المدینة لعذرتک وی که ما د مدینې منورې اوسېدونکی موندلی وې ته د مدینې منورې اوسېدونکی تعذیر او زورنه به مې در کړې وه ته چېرته ولاړ یې او په کوم ځای کې ته اواز پورته کوې دا په لوړ اواز کوم ځای کې غږېږي نو دا ادب د صحابه کرامو د تابعینو په منځ کې مشهور و چې کله امام مالک صاحب دا خبرې ورته وکړلې نو اخره کې بیا ورته وایي علما دي کنه که ته دا فکر کوې چې خو د مجلس مسلې وي مجلس کې به آواز نه پورته کوې مبارک وفرمیل وان حرمته میتا كحرمته حیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرمت د هغې احترام د وفات نه بعد دقه شان دی لکه څنګه احترام چې په ژوند دنوي باندې وه مقص احترام د نبي علیه السلام په کار دی نو فاستکان لها ابو جعفر بس نه غلی شو هېڅ یې مو نه ویلی آرام شو ساکن شو کني بادشاه امام صاحب د قضا په باب چې بندي کړی و د هماغه منصور باچا دی اوس راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ته او دې سلام کې دی اوس وی امام مالک رحمت الله علیه ته مخ راواړو یا ابا عبدالله استقبل القبله وادعو ام استقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته مخ کم او دعا وکم او که قبلې ته مخ کم او دعا وکم څه چل وکم دا روزه مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده بلا تشبیه لکه مثلا دا روزه مبارکه ده او قبله داسې ده نو څوک چې راځي که نبی علیہ السلام ته مخ را اړوي نو خو قبلې ته شا راځي او مخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او که قبلې ته مخه کوي نو شا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي نو منصور باچا امام مالک صاحب ته وایي چې څه وکم قبلې ته مخ کم نبی علیہ السلام ته شا کم او کنه قبلې ته شا کم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ کم په څه طریقه دعا وکم امام مالک رحمت الله علیه ورته وویل وی داسې کار وکه چې مخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کا مخ مغه مبارک ته تاوکه ولم تصرف وجهك عنه خپل مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مګرځوه وجه د هغې څه شی ده وجه ورته دا وی چې هو وسیلتک ووسیلة ابیک آدم علیه السلام الى الله تعالی یوم القیامه ګوره دا خو ستا وسیله ده او ستا د پلار د آدم علیه السلام وسیله وه نو چې ستا وسیله ده او ستا د پلار د آدم علیه السلام وسیله ده نو بل استقبله مخ ده ته را وګرځوه او دی خدای تعالی ته شفیع کا رب العالمین به دی چې دی مشکل حل کی نو امام مالک رحمت الله تعالی علیه منصور باچا ته وی چې مخ نبی علیہ السلام ته توکا وجه دا ده چې هو وسیلتک و وسیلة ابیک آدم دا ستام وسیله ده او ستا د پلار آدم علیہ السلام هم وسیله وه نو چې ستام وسیله ده او د آدم علیہ السلام هم وسیله وه نو ته ورته شا مه اړوه مخ د ترا وګرځوه نو دې ځینې علما لیکي سره د دې نه چې امام مالک رحمت الله علیه جرح په چا کوي عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم او بیا هم روایت په باره کې وایي چې هو اوس نو دا خبره امام مالک صاحب ته په کوم توسط را رسېدلې وه خو دې نه دا معلومیږي چې خبر دته را رسېدلې وه او دا خبر په همدغې سند عبدالرحمن ته هم را رسېدلې وه نو عبدالرحمن مجروح زه دا مجروحه امام مالک رحمت الله علیه خو وایي چې هو وسیلتک وسیلة ابیک آدم ستام وسیله ده او دغه رنګې چې دی ستا د پلار د حضرت آدم علیه السلام هم وسیله وه نو موږ تاسې وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د آدم علیه السلام وسیله وه همدقسې وسیله زمونږ هم ده موږ یې خپله وسیله ګڼو او موږ د ده مبارک په وجه باندې غوښتنه کوو د رب العالمین نه سوالونه کوو الله تعالی دې زموږ او ستاسو سوالونه د ده مبارک د خاطره چې دی دا حل کړي نو بس بیا بیل سوالونه وي نو بیل سوالونه یې ښه بیل سوالونه یي انسان باندې سختۍ راشي هر رقم سختۍ راځي خلک دعاګانې کوي حاجتونه غواړي د رب العالمین نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله کې پیش کوي نو بیا د چا ذوقونه لوړ وي هغه خپلې خبرې کوي په خپل حاجت همغه حاجت کې وړاندې کوي د چا ذوقونه ټیټ وي په همغې حاجت کې وړاندې کوي که نه شاعر وایي که نه وایي تعجب دی ستا وصال ستا په مخ غواړم چې دا سوال مې لا تر اوسه سر نشو که قبول نشو څنګه وایي تعجب دی ستا وصال ستا په مخ غواړم وصال ستا غواړم د رب العالمین نه او ستا په مخې غواړم او ستا په خاطرې غواړم نو دا خاطرونه دا رب العالمین ته ګران دي بیا خاص کر د نبی علیه السلام خاطر نو سوال کوي ورباندې او بهترینه طریقه د استجابت ته دعا هم دا ده دا خو انسي شیاطین دي دا خو هغه لارې چې خدای تعالی ته کومې ډېرې نږدې وي د قرب مغې کې درته ولاړې خنډونه اچوي
مغی کې ولاړی بس دا کار مکوه او دا کار مکوه دا کار. تاسې څومره مسلې اختلافي وګورئ چې دا اختلاف هغه مسلې چې کومې مسلې خدای تعالی ته د قرب او د نزدېکت پیو بنده پې نزدې کېږي جنګ په مغو ټکو کې دی. بس دا نشته او دا نشته او دا نشته او دا نشته. کله په تراو جنګ یا 8 رکعاته دي او که 20 رکعاته اته یې کیر اسانې کې و انصافداره خو مونځ دی چې دا 20 چې خو فضیلت یې ډېر دی که نه بس دا رالنډه که اته تې نه جوړ. دا څومره مسلې اختلافي چې دي تاسو وګورئ په دې ټولو کې دا مشکل جوړ دی او دوی پکې نیغ ولاړ وي که نه. الله دې د شیخ صاحب مبارک درجات بلند کې فرمایل وی وی کله چې شیطان خدای تعالی مردود که کنه نو دې شیطان څه شی ویلې چې لاقعدن لهم صراطک المستقیم دې به دوی ته نیغه لار کې کینم او دوی ته به زه خامخا راتګ کوم د ښي طرف نه د چپ طرف نه د مخکې نه او د وروستو نه. نو دا 4 جهتونه چې دی څه شی کړل د شیطان لعین یاد کړل چې دې 4 اړخونو نه به دوی ته جهت راتګ کومه چې دوی نیکۍ طرف ته اتیان وکړي ونه کړي او نیکي د نیکۍ کارونه ونه کړي. خدای نه دی ویلي چې د بره نه به مترازم د بره اړخ دي انسي شیطانانو ته پرېښي هغه اوس دوی دی کې اخته دي کله دعا پسې نه ختي نو پام کوئ نه کې ګوره بیا مسله د تقرب الله ده. 3 ونه کې ناروا بشي سنتو پسې ونه کې غرق بشي د جنازې پسې ونه کې غرق بشي اجتماعي دعا ونه کې غرق بشي. دا ټول هغه شیان دي چې خدای تعالی ته د نزدېکت اسباب دي او دوی په دې لارو کې ولاړ دي او لانجې او جګړې چې د خلکو سره جوړې کړي دي. نو په دې باندې به دوکه کېږئ نه. فتلقى آدم نو دا هغه کلماتو ښه فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. بیا رب العالمین فرمای قلنا اهبطوا منها جميعا اول من کوشی تاسو د دغه جنت نه ټول فاما یاتینکم پس کچری راشی تاسو تو راضی با زما د طرف نه هدایت نو چا چې تابعداري وکړو روان شو د هدایت زما پسې نه به خوف په دوی باندې او نه به دوی غمژن وي او هغه کسان کفرو چې انکار یې کړی دی او تکذیب زما د آیتونو کوي وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار دغه کسان د لازم دي د اور سره هم فیها خالدون دوی به په دې اور کې د همیشه د پاره وي دی اور کې به دوی د همیشه د پاره وي. کلماتو تراشي قلنا اهبطوا منها جميعا مولوی صاحبانو قلنا اهبطوا خو مخکې هم تیر شي دیزی کی دوباره رب العالمین فرمائی قلنا اهبطوا نو دی تکرار کې فائدہ څه شی ده؟ فائدہ د تکرار علماء کرام لیکي هغه شته. اول دا چې مخکې راغلل قلنا اهبطوا نو هغې قلنا اهبطوا کې چې دی د دنیا نقشه ذکر و امور تکوینی دی قلنا اهبطوا کې راته امور تشریعي ذکر کې معنا دا ده چې کوم شی خو د څه شي دپاره د تشریع دپاره او د هدایت دپاره او زما د احکامو د منلو دپاره بیا راته وایي کوشئ تاسو منها جمیعا او دا اهبطوا صیغه د جمع راوړله د جمع راوړه وجه دا د دیمو بیبي مبارکه مو ابلیس لعین ته مو وایي زی تاسو سره کوشئ دا اما اصل کې ان ما دی دلته د پاره د تعلیق د جزا دی دا یاتینکم دا تشریع ده یعنی د شریعت د پاره کوشئ دا ان علماء لیکي شرطي دی خو چې کله وروستو ورنه شرط ذکر وي نو بیا دلته شرطي معنا نه وي مراده دا فمن تبعه لا خوف هله کېږي ګوره چې هدایت راشي ځکه ورته وایي فاما یاتینکم مني هدنا ترجمه کې تاسو ته ما وویل پس که راشي تاسو ته او یقینا راضي به مني هدن زما د طرف نه هدایت دا هدن کې مني مقدم ک دلیل پدې دی چې هدایت به خاص د الله تعالی د لوري وي او فمن تبع چا چې تابعداري زما د هدایت وکړله مولوي صاحبانو مخکې ګوره هدن ذکر وه دلته وی فمن تبع هدایا څوک وایي چې یو ځل شی صراحتا ذکر شي دویم ځل ذکر کیږي په ارجاع د ضمیر سره فمن تبعه به ویلی وی که نه څنګه وایي چې فمن